چې کله امام پسې تا اقتدا وکړه، امام وی الله اکبر، تا مو ویل الله اکبر، د امام اقتدا شروع شوه. اوس به د امام سره یو ځای رکوع ته ځې، سجدې ته به ځې، چې د رکوع نه امام راپاسي ته به ورسره راپاسې. د امام نه به نه په رکوع سجده کې مخکې کېږي، نه به د امام نه په رکوع سجده کې وروستو کېږي. دواړو صورتونو کې ګناهګار. عموما چې مونږه سجدې لزونو دوه کسان ما نه مخکې سجده کې پراته وي، ولې در باندې دومره جلدي ده؟ خدای بنده چې ما سلام نی ګرځولې ته ما نه نشې تللی، نو ما پسې راځه، ما نه مخکې کېږه. ما بعض اوقات چې امام رکوع له لاړ شي، چې سمع الله لمن حمده وی دا د امام نه مخکې ولاړ وي. یو سجدې نه چې امام راپاسي، چې بلې سجدې ته ځي د امام نه مخکې ته دي. نو حدیث مبارک کې راځي، د مشکات شریف روایت دی، اما یخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام. نبی علیہ السلام فرمایي دا سړی، دا کم چې د امام نه مخکې سر روچتای یا د امام نه مخکې مزله سجدې لذي راځي، دا د دې خبرې نه یریږي ان يحول الله رأسه رأس حمار، چې الله به د دې عمل په وجه د سر د خر د سر سره بدل کړي د قیامت پر ورځ. محدثینو لیکلي دي بعض خلک به د قیامت پر ورځ داسي چې د دې مرۍ نه ښکته به د انسان جسم وي او بره به د خر سر وي. پیژندل کېږي به دا چې هغه خلک دي دا چې دی به د امام نه مخکې وروستو سجده کوله، څوک د امام نه مخکې سجدې له ځه، څوک ورپسې وروستو لټ کېږي او راځه. امام چې سجدې له لاړ شي، چې هغه راپاسي، هغه بیا مقتدي سجدې له لاړ شي. دومره سستي موږ کې لکه سستۍ نه ځان ساتل پکار دی. بی دا ګمان وکړه چې زه الله ته ولاړ یم، ما الله ویني. موږ حالت کې خو لږه چستی ښکاره کړو که نه، نو د امام نه مخکې وروستو سجده کول د دې حدیث په وجه ناجایز دي. امام سره یو ځای سجده رکوع د دې پابندي